نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے نهم سپارہ دا او شلم رکو شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی رکو کی فرمائی قل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو اوائے یا ایوہ الناسو اے خلقو انی رسول اللہ ذو رسولم دا اللہ الیکم تاسو ترالے گلے شویم جمیعا طول خلقتا الذي له ملک السماوات والارض دا آغا ذات یعنی اللہ دا طرفنا چې دا هغه د پاره بادشاہی دا د اسمانونو او د زمکو. لا اله نشته د اله الا هو مگر مغیو دی یحیی و یمیت هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله پس تاسو ایمان وړئ په الله باندې ورسوله او داغه پر رسول باندې النبی الامی اغا نبی چی امی دے الذي یؤمن بالله اغا پخپلم ایمان ساتی پا اللہ باندے وکلماته او دا اغا پا کلام باندے واتبعوه نو بس پیرویو کئی تاسو دا اغا لعلکم تهتدون خائیگی چی تاسو ہدایت بیا ممئی. مفسرین و حضرات لیکل رشدہ دیر جامع آیات تے او دی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت ذکرم دے دا اللہ دا وحدانیت ذکرم دے او بل دی کی دا ختم نبوت ذکرم دے او دی کی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طول عالم دا پارا د نبی او رسول ذکر هم دی. هغه اوس تاسو ته راغی تفصیل بیانوم. ګوره الله سبحانه وتعالی دلته کې الناس ته کې استعمال کړی چې دا ټول مخلوقات چې څومره انسانان او پیریان دي ټول ته خطاب دی. آمینو لفظ نه استعمال شوی. مسلم لفظ نه استعمال شوی. ناس لفظ استعمال شوی. ناس وی طول خلقو تا اعلان دے. نو اللہ پاک فرمائی چې تو اوایا اے دے خلقو تا اوایا طول دنیا خلقو تا اعلانو کا انی رسول اللہ اول خدا اعلانو کا چې زد اللہ رسولیم الیکم جمیعا تاسو طولو تا یعنی یو زمانی پوری نا یو علاقی پوری نا یو زبان پوری نا چې یعنی صرف د پښتنو یا د پنجابیانو یا د انګریزانو یا د عربیانو بلکې د ټولو سړو چې څونه انسانان اوسېږي په دې ځمکه باندې جمیع ټکې راغلل جمیع ټول څومره چې انسانان دي ټولو دپاره الله پاک رسول رالیږلی ما دا اعلان دی تو کا او بیا د چا د طرفه راغلی نو الله پاک بیا پخپل فرمای الذي له ملک السماوات والارض هغه ذات د طرف رسول جوړ شوی ما چې دا هغه لپاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکو ده.
بیا د الله وحدانیت ورپسې بیانېږي. یعنی الله پاک خو ګوره بس په دې لږ غونتې په دې نیم آیات کې ټولې دنیا دغه کو. او بل یو دی فرمایل چې یعنی مطلب دا دی تر د آخرت دروازې پورې زه ستاسو دپاره نبي یم. نو خاتم النبیین هم شو. بل ځای کې الله پاک بیا په وضاحت سره فرمایلی دي، خو لیکن دلته کې دې طرف ته اشاره ده چې د ټولو خلکو دپاره زه نبي یم، لہذا په ما باندې د نبوت سلسله ختمه ده او اوس چې کوم دی زه نبي جوړ کړی شوی یم. یو عیسی علیه السلام به الله پاک بیا راولي، یعنی هغه ژوندی الله پاک اسمانونو ته خېجولی دی، نو هغه به نبي وي، خو لیکن اتباع به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین کوي، د دې شریعت باندې به چلیږي. د هغې شریعت بس اوس ختم شوی دی. دا نه چې ګیري هغه به نبي نه وي، نبي به هماغه شانتې به وي، خو لیکن هغه به اتباع د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کوي. اوس الله سبحانه وتعالی ورپسې د خپل وحدانیت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو دا د خلکو ته ووایي چې زه د چا طرف نه یو د ملکونو یعنی اسمانونو د ځمکو مالک ته طرف رالیږلی شم، هغه څوک دی؟ د هغه په باره کې بیا فرمایي لا اله الا هو یحیی و یمیت. هغه داسې اله دی چې هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. دا انسانان چې مړه کېږي، حیوانات چې مړه کېږي، پرند چرند څومره د سا څیزونه مړه کېږي او ژوندي کېږي، چا له ژوند ورکوي، څوک پیدا کوي او څوک مړه کوي. دا دنیا روانه ده، په دې کې هر څیز له برګ راځي، خو څوک ډېر وخت تېروي او څوک لږ کم وخت تېروي، بس دغه فرق دی. او دا چې څومره کائناتي څیزونه دي دې ټولو له به مرګ راځي. دا نور پیدا شوی دی خدای خبر شو څو لکه کروړه کاله وشو. دا ځمکه او اسمانونه پیدا شوي چې څو لکه کروړه کاله وشو، خو لیکن یو ورځ به داسې راځي چې دا به ټول فنا کېږي. نو لهذا عرضي روح لر چې کوم دی دغه خو دلته کې الله پاک مونږ ته د مرګ او د ژوند خبره په داسې تفصیل سره کوي چې چونکې دا خو مونږ وینو چې انسانان خو مري او پیدا کېږي. نو د دې مالک هغه حقیقي چې کوم دی نو هغه الله رب العزت دی. نو بیا الله پاک دا فرمایي چې ته ورته دا مو وایه فآمنوا بالله ورسوله، نو پس په دغې الله باندې مې ایمان وروړئ او د هغه په رسول باندې مې ایمان وروړئ. بیا ورسره په اضافت کې دا وایي النبي الامیي، چې هغه امي نبي دی. یعنی د دې نه مراد لکه بني اسرائیلو به دا غشته چې زمونږ پیغمبر ته مراد دی، موسی علیه السلام ته مراد دی، عیسایانو به وایي چې عیسی علیه السلام ته مراد دی. نبی الامی، دا امی لفظ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره راغلی دی. که ته چېرته چاته انپړ ووایې که نه، نو هغه د هغه دپاره د جاهلیت نښه ده چې دا انپړ دی. دی لکه مطلب د دواړو سبق ویلی نه دی، نو هغه د هغه دپاره عیب دی. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دا صفت دی، مده ده. ولې دې کې یو نقطه ده. نقطه داسې ده، هغه صفت داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باوجود د دې نه چې علم نه دی حاصل کړی، لکه کتابونه نه دي ویلي او نه چېرته مدرسه کې سبق ویلی دی او دومره لوی کتاب الله ورکړی دی او داسې خبرې کوي، نو دا د هغه د نبوت نښه ده. د دې لپاره هغه ته امي نبي ویلی شي چې سبق یې نه دی ویلی او دومره عظیم الشان کتاب چې سمندر په دې قرآن شریف کې الله پاک را بند کړی دی، په دې یو آیات کې الله پاک سمندرونه را بند کړي دي. نو دلته الله سبحانه وتعالی فرمایل چې د هغه د تخلص سره بیان کو چې امي یعنی دې امي دې د سبق نه دی ویلی، لیکن الله ول دومره غټ عظیم الشان کلام پاک قرآن پاک ورکړی دی چې هغه خلکو ته ده. او بیا څومره احادیثو کتابونه دي او څومره علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم. عالمان په اته کاله کې د هغې بس دغه غونتې څه ووایي، بیا ټول عمر په دې کې لګیا تفسیرونه وایي او سبقونه وایي او شیخ القرآن او شیخ الحدیث چې ته جوړېږي، نو هغه کم از کم بوډاوالي ته رسېدلي بیا شپېتو او یو کالو کې لکه زموږ غونتې وي. بس اخیري کې بس دغه اخیري کې بیا شیخ الحدیث، هغه هم څوک شیخ القرآن شي، څوک شیخ الحدیث شي یا که نه یعنی فقه کې څوک دغه ته، خو ټولو کې بیا هم هغه
دغه نشي کولای د انسان دومره د ژوندۍ نشته او دومره وخت ور سره نشته چې هغه ټولو کې عبور حاصل کی. بیا سمندر دا علم یو سمندر د بحر دی، په دې کې هر یو عالم غپې لګي او سلګه غونته عیسی هغه ته بلو شي داغینا او په دې کې ولا مرګ راشي او بیا لاړ شي. دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې الذي يؤمن بالله اپ خپلم چې کوم دینو ایمان وروړي په الله باندې، امدا الله پیغمبر دی خو اول خو هغه ایمان وروړي او بیا موږ له دعوت راکړي. دلته الله پاک ذکر ازیره پر ذکر فرمایلو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خپلم د الله پاک باندې ایمان وروړي دی. څنګه چې ګوره عیسی علیه السلام الله پاک پیدا کو نو مو بیبي ډیره زیاته پریشانه وه، مریم بیبي ډیره زیاته پریشانه ولې چې پلار نو معجزانه طور الله پاک چې کوم دی په نفس کړو، خو لیکن خلک خدا نه وایي که نه، خلک خدا نه ګوري که نه، خلک خو وایي چې بس دا خو به دې نه څه غلط کار شوي د دې د وجې نه دې را معشوم شوی دی. ځکه چې د انسانانو په تجربه کې دا شی و نه چې بغیر پلار نه لا معشوم پیدا کېږي. نو خلک اوسم که ته داسې چاته ووایې نو څوک یې نه مني، چونکې هغه معجزانه طور باندې الله پاک پیدا کو او هغه پریشانه وه. نو هغه د ټول نه ډومبې چې هغه ډېره زیاته پریشانه وه، الله ور باندې وحي راولېږل او ورته وفرمایل چې ته خفه کېږه مه، ته چا سره خبره کوه ما، ته ورته وایې چې زما روژه ده نن د خبرو نه، داسې کوه ته. او اشاره دی ماشوم ته وکړه دی او په خپل جواب کوي، دی به په خپل جواب کوي. نو هغه د ټول نه مخکې وایي چې انی عبدالله، زه د الله بنده یم او زه الله رسول را لېږلم بني اسرائیل ته، یعنی زه الله رسول را لېږلم بني اسرائیل ته. نو دلته کې ګوره د الله د بندګۍ او د رسول د الله ذکر هغه هم په لومړي ځل کوي. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې الذي يؤمن بالله، دا هغه پیغمبر دی چې په خپل ایمان وروړي په الله باندې، وکلماته او دا هغه په کلام باندې، یعنی قرآن پاک چې کوم دی نو اول داغه په ایمان دی بیا نور خلکو ته دا غلا کوي. واتبعوه نو لعلکم تهتدون، اوس تاسو د تابعداري وکړئ، د تابعداري وکړئ، د دې کلام پیروي مو کوي او د پیروي وکړئ، په دې باندې عمل وکړئ او داغه پیروي وکړئ، نو تاسو به بیا په هدایت باندې شئ، هدایت ته ورسئ. که چېرې تاسو وایئ چې د نبي د طریقې نه بغیر په بله لار کې موږ ته هدایت میلاو شي، نو دا نشي کېدی. بس دلته کې الله پاک ختمه کړه خبره چې الله سبحانه وتعالی یو خبره وکړي نو په هغې باندې بیا بله خبره سورېدی شي، نشي سورېدی. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې لعلکم تهتدون، ښایېږي چې تاسو ته هدایت بیا وشي، یعنې تاسو چې د دې پیغمبر پیروي وکړئ، په دې کتاب باندې عمل وکړئ، دې کې الله پاک ټول ارس ذکر فرمایلی دي، نو تاسو به هدایت بیا مومئ. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې بیا د دې نه مخکې ګوره دې رکوع کې الله سبحانه وتعالی خلقو ته یعنی اتباع د نبی علیه السلام وکړه. اوس بیا د موسی علیه السلام واقعي پله بیا خبره راګرځي. ومن قوم موسی امة، او د قوم موسی کې علیه السلام کې یو امت داسې دی یهدونا بالحق، چې هغه هم په هدایت باندې دي او په حق باندې دي، وبه یعدلون، او د هغې مطابق په انصاف باندې اوسېږي. علما تفسیر لیکلی دي چې دا څوک خلق دي چې بی د هغې په یهودیانو کې په هدایت باندې خلق شته. نو علما تفسیر دا لیکلی دي چې بی چې کوم خلق په هدایت باندې او هغه وخت کې او چا په صحیح معنو کې تورات وی او رد و بدل پکې نه کولو، او صحیح معنو کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف په تورات کې لیکل شوی او هغه بیان کړو، په هغې باندې یقین مو، نو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو په هغه باندې ایمان وروړو. د دې د وجې نه هغه دا غټ عالمانو چې هغې ایمان راوړو، هغې په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نښې نشانې لیدلې وي، نو بس
هغه بیا بیچو چاره چې کوم دی بس چراغ او ملاقات به وکړ سره خبرې اترې به وسرو کې بس وی به کته چې دا مغه دی دا نشانی خو برابر شو چې هغه پیدا شي په عربو کې په مکه کې او د مکې نه هجرت کو مدینه ته نو دا دوه غټي اشاره برابر شوې دا کتاب کې لیکلي چې داسې به کیږي او بیا دلته هجرت کوي بیا درېما داغه د حق ګوې او داغه د صداقت او داغه د عدل او د انصاف هغه ټول خبرې هغه یولې دي د وعده پابندي د هر یو څه چولې دو او چې په بازارونو کې به شور شغب نه کوي جګړې فسادونه به نه کوي خلک به معاف کوي که څوک ورسره زیاتې مو کې نو معاف کوي به نو دا ټول خبرې چې هغه به دي بس ای به ایمان وروړو چې حق هغه کوم عدل والکم په حق کوم دغه د موسی علیه السلام په قوم کې هدایت یافته خلکو یعنی په نه غلا د مخ کې ناغي نو هغه به سره ایمان وروړو او اوس چې څوک داسي یعنی یو عدل او انصاف والا سره پیدا شي په دنیا کې نو چې هغه په ټول مذهبونو باندې نظر واچي نو هغه ته به رښتیا او دروغ ټول معلوم شي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي او په خپل ایمان وروړي په قرآن باندې په قرآن پاک باندې دې لپاره ایمان وروړي چې په نور ټول کتابونو کې رد بدل راغلي دي او دا غي عبادتونه خو بس اوس څه هغه رسم رواج ګرځېدل دي تاسو وګورئ د نصارو عبادت ته صرف د اتوار په لاړ شي بس هلته کې اوسو ګنټه نیمه بس تېره کړي په خپل چرچ کې او بس بیا راځي دا هغه عبادت دی دغه شانتي اسرائیلیان دي یهودیان دي هغه هم بس لاړ شي هغه هلته کې بس خپل دیوال سره وجاړي او خپل سبق ووایي او بس دا هغه عبادت دی نو هغه یو بس یو دغه پاتې شي صرف او صرف د مسلمانانو عبادات چې کوم دي نو هغه په صحیح معنو کې یعنی ولاړ دي چې کوم حق خلق دي نو هغه په صحیح توګه باندې رانیولي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي او صحابه کړی دي نو ماغه شانتي کوي تر اوسه پورې رد بدل پکې نه راوستي بجز دا غلغونته خلکو چې هغه پکې د ځان نه یعنی زیاته یا کمې کړي او هغه الله ته معلوم دي چې څومره کړي دي الله به هر سړي سره خپل حساب کوي دا پیمانه را د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام او دا هغه یعنی زندگی بیا د صحابه زندگی دا زموږ تاسو لپاره نمونه ده اوس هر سره د خپل زندگی دې سره ملاو کی چې آیا زما زندگی دې سره ملاوت خوري که نه خوري که چې دا هغې سره نه ملاویږي نو موږ د هغې په لار باندې نه یو خپل لاره صحیح کو په غلطه لار باندې یو د دې لپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی په قوم د موسی علیه السلام په هر قوم کې یعنی ښه خلک وي نو چې چا ته خدای په هدایت کړي وي او د هغه په زړه کې د هدایت رڼا وي او طلب پکې وي طلب او طلب پکې وي نو هغه بیا تحقیق کوي بیا به ایمان راوړي ولې هغه ته بس رښتیا او دروغ به ټول معلوم شي اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي مخکې وقطعناه مسنة عشرة او مونږه تقسیم کړیو دای کې پتولس اسباتا کورونو کې د یعقوب علیه السلام دولس زامنو کنه سره د یوسف علیه السلام نو هغه نه پوره قبیله جوړه شو چې موسی علیه السلام کله راتلو کنه نو دې کې 400 کال تیر شوی اوس تاسو سوچو کې چې د یو انسان په 30 نه 50-60 سال کې د هغه د بچو نه څونه بچي جوړ شي چې لس 15 بچي د یو کس شي او بیا د هر بچی نه بیا مطلب لس 15 شي او بیا د هر بچی نه تر نسو پورې خو هر انسان ویني چې شپېتو کالو ته رسي د مسیح خو ویني چې ټولو بچو له وادو کی نو داغه 12 زامنو او 12 زامنو نه 12 قبیله الله پاک فرې کی نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا لکه 12 قبیلو کې مونږه دا کورونو کې تقسیم کړو امما چې هغه نه مستقل ګروپونه جوړ شو امتونه ته جوړ شو بیا قبیله ته جوړې شروع غروغي بیا الله سبحانه وتعالی دا خو 400 کال کې چې کله موسی علیه السلام راتلو نو هغه پورې بیا دا خي
یعنی ډیر زیات شوي د دینه کسان پوره قبیلې ته جوړ شوي وي چې پوره قبیلې ته جوړ شوي دلته الله پاک بیا د میز نه د موسی علیه السلام واقع شروع کوي واوحینا الی موسی او موږ وحی وکړه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه چې کله وغوښتي اوبه د هغه نه د هغه قوم ان اضرب بعصاک الحجر نو هغه سوال وکړو الله ته نو الله ورته وفرمایل چې ته ووهه په خپل عصا باندې دا کاڼی یو کاڼی پروت و داسې یو غټ کاڼی به مثال په هغه صحرا کې چېرته یو کاڼی پروت و الله ورته وفرمایل چې دا کاڼی دی پرې خپله امسا ووهه فانبجست منه نو روتې د هغې نه 12 عینا 12 چینې جاري شوې د هغې نه 12 چینې وروره څلور په یو طرف څلور په بل طرف څلور په بل طرف یعنی څلور واړه طرف ته هغه چې چینې ته جاري شو 12 چینې ته جاري شوې اوس الله پاک فرمایي چې قد علم كل اناس مشربهم او په تحقیق سره وښودلې هر یو قبیلې ته دا سکولو ځای د هغوی پیغمبر ورته وښولو چې بی دا هلکه دا چشمه ستاسو شوه دا چشمه ستاسو شوه دا چشمه ستاسو شوه بیا دې خوا 3 قبیلو ته وښول بیا دې خوا وښول بیا دې خوا وښول هغه روانې وي چینه کې اوبه هغې کې ختمېدې نه څاروي به هم پرې اوبه کول لا پوره د کورونو لپاره هغه کافي وي د یو چینې چې د دوی جګړه او فساد نه راځي ګوره الله پاک دومره ښکلی انتظام به وکړو کنی که یو چینه ور بیا په هغې باندې دوی فساد راتلو جګړه به یې راتله د هلکانو به راتله د زناورو په سر د ماشومانو په سر بس بیل بیل اوسېده او بیل بیل چینه ورته کورونو ته تلې وه داسې الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي چې وظللنا علیهم الغمام اوس مختصرا ذکر کوي بس هغې ته اشاره فرمایي ولې چې دا تفصیل مخکې تیر شوی په سوره بقره کې او سورې وکړو موږ په دی باندې د وریځو هغه څه چلو چې دوی څنګه وادي تیز ته ورپورې وته د فرعون غرق شو نو خو وادي و او ډېر سخت نور پکې لګېدو ډېره سخته ګرمي وه په شګو کې خو نور هم ډېر تیز لګي صحرا وه نو دوی بس وی مونږ خو سرونو کې بالکل خوټ کېږي دماغ به خوټ کېږي الله ته سوال وکړه چې مونږ دې څه بندوبست کړو بیا په وریځ د پاسه ګرځېده بیا ورپسې بل احسان پې کوم کړی دا اوس احسانونه دی ته الله پاک یادوي خپل وانزلنا علیهم المن والسلوى بیا دوی ته د خوراک ضرورت شو اول سړی تږي کېږي که نه بیا ورسره د سوري غم شو چې سوځو او بیا ورسره د خوراک ګېډه وږې شوه چې وږې شو بیا وانزلنا علیهم المن والسلوى او بیا مونږ هغوی ته من او سلوا ورکړو که نه نو بس الله پاک من او سلوا ټکې استعمال کړي مونږ من او سلوا مونږ من او سلوا څه پېژنو خو څوک وایي مړزانو شکل کې یو دغه او څوک وایي چې یو ونه کې به هغه خواږه غوندې میوه وه او هغه به چې داسې دغه د حلوا په شکل به وه لکه مثال اوس مونږ کیلې ته وګورو که نه کیلې نه چې چلکه لري کې دا دغه شي دننه پکې ښه ښکلې حلوا وي که نه خو لیکن هغه بیا یو خوږ غوندې شی و لکه مثال دا سیو چې دی او دا ډېر زیات نرم شي بس حلوا غوندې جوړه شي داسې ښکلې خوږه حلوا نماف شی و سمن و سلوا او من چې کوم دی نو دا چې کوم دی دا دغه و بټیر څوک وایي څوک شو کلو بس دا دواړه څیزونه الله پاک ورکړه من و سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم نو خورئ د پاکیزو څیزونه چې کوم تاسو له الله پاک درکړي دي یعنی الله پاک فرمایي چې مونږ تاسو ته کوم درکړه څیزونه نو دې نه خورئ او د دغې اوبو نه څکئ او سورې مو در باندې جوړ کړو وما ظلمونا او مونږ ظلم نو کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو ظالمان دا ظالمان څنګه
چې دې نعمتونو ناشکري وکړه او بیا وی چې موږ له دال پکار دی، ساگ پکار دی، پیاز پکار دی، څه سبزیانې پکار دي. نو الله بیا ورته فرمایل څه چې بس تاسو لاړ شئ یو جنګ وکړئ عمالقو سره، عمل به فتح کوي، نو بیا به هلته کروندې کوي. دا خو سارا ده، بس تاسو له ما ضرورت څیزونه درکړه او که خورئ نو خورئ، که نه خورئ نو بیا لاړ شئ جهاد وکړئ. نو بیا جهاد هم د جهاد ته هم د ټینګي نو په هغې کې خو سرونه والې کېده که نه، مړه کېدلو پکې د مرګ نه یېرېده که نه، چې د مرګ نه سوکېدي یا جهاد کولی شي، نه شي کولی که نه. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دوی په ځان په خپله ظلم وکړو، د دې نعمتونو ناشکري یې وکړه یو قسم. بیا اوس الله سبحانه وتعالی دلته کې مخکې فرمایي چې وَإِذَا قِيلَ او چې کله وویلې شو دوی ته له مسکنو دوی ته چې اوسېږئ تاسو هذه القرية په دې ښار کې وکلوا منها او خورئ د دې نه حیث شئتم کوم ځای چې ستاسو خوښه وي، وقولوا حطة او وایي چې یا الله مونږه ته بخشش وکړي، وادخلوا الباب سجدا او چې کله داخليږئ د دې خاریي په دروازه باندې، پخوا به دروازې د دې پېښور ښار دروازې داسې غټ غټ ښارونه چې څومره ونه دي دروازې د هر ښار وي، کابل هم دغه شانتې د ټولو دلی څومره چې ملکونه پخواني که نه دې دروازې وي. او بیا به ته ګیر چاپېر یو غټ دیوالو او د هغې د پاسه بیا څوکیدارانو فوج به پې چې څوک پې حمله ونه کړي، پخوا دا طریقه کار و. نو الله سبحانه وتعالی دلته کې هم هغه فرمایي چې او دوی ته وویلی شو تاسو کله په دروازه باندې داخلېږئ سجدن سجدي په حالت کې، یعنی الله ته سجده وکړئ، 2 رکعته نفل وکړئ او بیا چې کوم دی نو چې کله داخلېږئ نو ګوره الله نه وغواړئ او د الله یاد کوئ، استغفار وایئ، مغفرت د الله نه غواړئ. د دې مطلب دا شو. اوس که زمونږ په ژبه کې خبره کوي که نه د استغفار سره داخل شئ، اول الله نه وغواړئ، یعنی الله ته سجده وکړئ، 2 رکعته نفل وکړئ او بیا ورځئ پې. مثال داسې شو. اوس مونږ ته هدایات داسې دي چې تاسو یو کار کول غواړئ د الله نه غواړئ، اول 2 رکعته نفل وکړئ او بیا چې کوم دی د الله نه توبې او استغفار سره هغه شروع کړئ، بیا به الله پاک دله پکې خیر او برکت اچوي. نو الله پاک ورته دا ووایي چې تاسو سجده کوونکي ورداخل شئ، نغفر لکم خطیئاتکم، نو موږ به تاسو ته معاف کړو ستاسو خطاګانې. چې تاسو داسې کار وکړئ نو زه به درته ټول خطاګانې ګناهونه معاف کړم. ولې انسان نه لغزش هر وخت کېږي، بې نظرتي کېږي، غلط اورېدلو کېږي، غلط چېرته له خولې نه خبره وځي، دا واړه واړه ګناهونه خو ډېر کېږي که نه. نو الله پاک وایي چې دا به ته زه معاف کوم، سنزيد المحسنین، او ډېر زیاتو مونږه نیکې والو خلکو دپاره، یعنی خپل نعمتونه زیاتو د هغه خلکو دپاره چې څوک محسنانی. محسن وایي نیک کار، نیکی کوونکي خلک. نو دوی څه چل وکړو؟ فبدل الذین ظلموا، پس بدل که دی دغه کسانو چې ظالمانو، سی بدل که منهم د دینا قولا غیر الذی، هغه وینا بغیر د هغه وینا نه بله وینا شروع که کیل لهم چې دوی ته کومه ویله شوې وه. دوی ته وی چې استغفار سره داخل شي او دوی وی غنم غواړو او جوار غواړو او غنم مو پکار دی جوار مو پکار دی، دا کیسې جوړې دي. فارسلنا علیهم رجزا، نو راولېږلو مونږ په دوی باندې عذاب من السماء، د اسمان نه، بما کانوا یظلمون، په دې وجه چې دوی ظلم کوونکي وو. دوی په خپله په ځان باندې ظلم وکړو. نو دلته الله سبحانه وتعالی د دې ذکر فرمایلی دی چې بھئی دا قومونه چې څومره دي که نه، نو دا د خپلو اعمالو د لاسه په دوی باندې دا عذابونه راځي. مثال نن سبا وګورو کرونا راغلی ده، د دې نه مخکې مولخانو حملې کړې وې، ټیډېدل، مهنګایي، دا ټول څیزونه چې دا د الله له طرف نه دي، عذابونه دي. تاسو چې خبرونه واورئ تاسو وګورئ چې دا کوم حالات روان دي او دا کوم کسی کېږي. یعنی ته به وایه چې یا الله دا خو انسانان دي او که دا حیوانان به هم داسې نه کوي چې دا کوم
حالات روان دي او راکم خبرونه مونږه اورو الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول معاف کړي په خپل فضل سره او د دې قران پاک د برکت سره او مونږ ته خدای پاک خپل نیغ لار وخی یا الله مونږ ته هدایت نصیب کړي په دې قران باندې مونږ ته عمل نصیب کړي زمونږ د اناس په خپل درجه قبول او منزور کړي د دې په معنا او مفهوم کې زمونږ نه غلطي شي وي معافیات وکړي او یا الله مونږ کارونه واري چې تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي مؤمنان مسلمانان دای د ټول شفای کامله عاجله ورکي څوک قرضداران د قرضونو اخلاص کی د چا نور څه حاجات دي الله تعالی معلوم دي خپل غیبی خزانه ولا پوره کی د حق ولالو د رزق فراغ او د ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن او خپل زین وانه کی او یا الله زمون آبا و اجداد نیاګان نیکیان څومره چې مخکې وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي او یا الله مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي په آخر کې مدار جي شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم